دا سرمایه سیوا ستا سرمایه کمه ده تا اوچت شو کنه او یو تنداري چې تا نه سرمایه کمه ده تا نادنا شو کنه یو داسې شریکي چې بالکل سیم ټو سیم ستا هم 15 لاکه دا هم 15 لاکه برابر شو کنه الله اکبر کبیره نو وګوره دا زوی چې دی د پلار سره کاروبار کې شریک دا زوی اعلی دی که ادنا او پلار اعلی او ستا دوست دی ستا ملګری دی دا تا سره سیم ټو سیم برابر وګوره د الله اولاد نشته ادنا شریکي نشته پلار نشته بل شریکي نشته او سلطانه برابر شریک نشته نو په دنیا کې دا درې قسمه شریکانو الله پاک یو قسمه شریک هم نه لري دا الله شریک نشته دنیا کې درې قسمه شریکانو اعلی او بالا او برابر دا الله څوک برابر شته نه اعلی شریک شته او نه ادنا شریک شته لم یلد نتی څوک پیدا دي ولم یولد چانه پیدا دي ولم يكن له كفوا احد او نشته دی الله نه کفوا برابر هیڅوک دا الله هیڅوک برابر نشته الله سره به څوک نه برابر دا الله د ذات غونته ذات د چا نشته دا الله د صفاتونو غونته صفات د چا نشته دا الله د کارونو غونته کارونه د چا نشته ولا تضربوا لله الامثال الله د مثالونو نه بیانوي ليس كمثله شيء د دې صورت مرکزی مسله په دې صورت کې عقیده بیان شوې د توحید په دې صورت کې بیان شوې مسله توحید دون اهم عقیده چې دا عقیده چا نه وستا هیڅ یو عمل د قابل قبول نه دی څنګه وایي شاباش د صورت اخلاص مضمون سره چې دې کې کوم عقیده بیان شوې ده چې دا عقیده د چا نه وه دته یو عمل قابل قبول نه دی نه د ده منځونه نه د ده روجي نه د ده اعتکاف نه د ده علم نه د ده حفظ نه د ده مدرسه نه د ده شاګردان دارنګې که دې مړه جومات جوړول خو پرېږدوه که ته خانقاهه جوړه کړه الله یې تا نه قبلو خبره سمجھ ته نه راغله څومره اهم عقیده ده پکې چې دا عقیده دې زده نه وه ځکه دې کې هغه عقیده ده چې د دې عقیدې د تبلیغ دپاره الله تبارک وتعالی 1,24,000 کم و بیش کم و بیش به خامخا ورسره وویل ته ګناهګار شه ځکه چې دا په صحیح روایت کې نه دي ثابت چې د انبیاءو تعداد څومره دی الله قرآن کې فرمایي د بعضې انبیاءو تذکره مې درته کړې وه ومنهم من لم نقصص علیه د بعضې مې درته تذکره نه ده کړې هغه د انبیاءو تعداد ټول په ټوله یوازې الله ته معلوم دی دا ولې جوړ شو اصل ورته وایي 1,24,000 او الله لږ سیوا رالیږلي نو هغې طاقت ده که نه او که چېرته په دې مطلب نو تا پکې نور د ځانه سیوا پیغمبران وغله که نه دې کې به ډېر زیات احتیاط کې د دین په خبرو کې به ډېر زیات احتیاط کې هره خبره کې ولې زمونږ راوړونکي مشران چې دي که نه دوی زمونږ عوام الناس وروڼو ته یو شارټ کورس مقرر کړی 6 نمبرې څه په هغې باندې ما یو 3 کاله کې کتاب مو شروع کړو الحمدلله برابر شو مولانا عبدالقیوم حقاني ته مې لېږلو هغه مې سترګې مې پېښې شوې داسې کتاب خو ما نه و لیدلی هغه وړې وړې رسالې پې شته خو څومره غټ د 9,500 صفحو کتاب بیا د شیخ مولوي صاحب وراره د شیخ عبدالحق هغه ته مې یوړو بیا مې کراچۍ کې شیخ روح الامین ته ورلېږلو تجمل شاه صاحب وکتو ډېر زیات خوشحاله شو زمونږ حوصله افزایي یې وکړه نو علماو مشرانو زمونږ د عوام الناس تبلیغ والا ملګرو لپاره یو شارټ کورس مقرر کړي 6 نمبرې څه اولین بیا هغې پورې د دې نه بار نوځي پتا چې تاسو بیان کوئ د کلمې فضایل د پیغمبر د اطاعت فضایل د لمونځ فضایل د علم اهمیت د ذکر فضایل د معاملاتو د اخلاقیاتو مختصر تذکره هر یو عمل کار د الله د رضا لپاره د دین لپاره خپل صلاحیتونه لګول دا هغه 6 نمبرې دي دې نه که ته بار بل خوا وځې بیا به درنه کیسه کې یا بیا
تاسو پرون وینا په سورۃ الاخلاص کې کومه عقیده بیان شوې ده دا څه په خپل راولې تاسو مسلمانانو په دنیا کې شتا دا عقیده شولې په دې لفظ توحید هم کولاوي بلکې دا څه کې دا څه خبرې شو چې ته اشتهار کې توحید او سنت لیکل شوی دې ورمنډه کوي سره د پټکیو له مولاتو هغه راشلې او که تاسو نه منئ بیا راځئ په موبایل کې وکړئ الله اکبر کبیره نو چې دونه د توحید د لفظ سره دشمني ده نو په آیات دې باندې د توحید باندې پوه شوي یو دا به د توحید اقسام معلومي دې به د توحید په مفهوم باندې پوهېږي نو چې ته په توحید نه یې پوهه نو ستا به عقیده څنګه علما وایي